وإلى ثمود أخاهم صالحا او قوم سمود طرف تمود یا ورور حضرت صالح علیہ السلام ورستولو قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. حضرت صالح علیہ السلام خپل قوم ته دا و فرمایلو چې او د مو قومه تاسو دی الله عبادت وکې اغنه الوا دی تاسو بل معبود نشتو. قد جاءتكم بینة من ربکم بشک تاسو ته دی تاسو رب طرفنه یو دلیل روغللو. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب علیم. دا دی الله وخه ده دی تاسو دی پاره ایوه نشانی ده. تو تاسو پرېږدوئ چې دی الله په ځمکې کې خوراک کوي او تاسو دې ته په بد نظیر ما کسئ او دې ته تکلیف ونه رسوئ. که نه وي تاسو ته به دردناک عذاب ملویږي. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا. تاسو یاد کې هغه وخت چې تاسو الله رب العزت دی قوم عاد نه بعد په دې ځای کې او تاسو ته په ځمکې کې ټکانه دیر کړله. تاسو د هغه نرمې ځمکې باندې محلات جوړوئ او په غرونو کې کورونه جوړوئ. فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تاسو د الله نعمتونه یاد کې او په ځمکې کې فساد ما پھیلاو کوئ. اردو کې ترجمه کوم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے. هذه ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ زمین میں چرتی پھرے اور تم اسے برے نیت سے ہاتھ مت لگاؤ، نہیں تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا. اور تم یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں قوم عاد کے بعد جگہ دی اور تمہیں زمین میں بسایا اور تم اس کے نرم حصے میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. فاذکروا آلاء اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. سو تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. حضرت ہود علیہ السلام والا واقعہ مویلا سو قوم عاد طرف تا حضرت ہود علیہ السلام اللہ رب العزت رستولا او مودا ویلو چې هغه یو ډیر عظیم الشان ډیر زبردست قوم او الله رب العزت ډیر لوی تکا ډیر لوی انجینیری او ډیر لوی ذہانت هغه ته ورکړاو. هغه نه بعد هغه د نبی نافرمانی وکړه، د الله د احکاماتو نافرمانی وکړه، بت پرستی او شرک کې مبتلا شول. نو الله رب العزت هغه تباہ او برباد کړل. هغه نه بعد مو دا خبره ما ټیم کې مو ویلی و چې د قوم عاد دویمه حصہ چې کوم دا هغه ته عاد ثانیه نه ویلی شي. هماغه په تاریخ کې قوم سمود باندې مشهور ده. دیجو کې الله رب العزت و الى ثمود اخاهم صالحا، دماغه قوم سمود هغه کوي ذکر. دیجو کې الله رب العزت فرمایي چې دا عاد ثانیه و، یعنی دا هغه د نوح علیہ السلام کوم زوای و سام، د هغه اولاد نه د قوم عاد او د سمود او د سام اولاد نه ایوه ورور چې کوم د اولاد هغه عاد و او د بل ورور اولاد هغه سمود و. نو بهرحال دا چې کوم قوم سمود ده چې کله د قوم عاد تباه شولو، نو د قوم عاد چې کوم دا کنه دا د جنوب مشرقي عرب کې و. نو دا خطا مو هغې ورځې دا خبره کړې وه چې دا یمن حضرموت او عمان کوم سایډ ده، دې سایډ باندې دغه خلک ابود. نو چې کله دغو باندې عذاب روغللو، دا تباه برباد شولو، نو د دغو چې کوم بقایه جات د عاد ثانیه دا دې ځای نه لوړلو او دا چې کوم دا کنه شمال مشرق طرف ته ابود شول، د دې اپوزیټ طرف ته، نو سوري شمال مغرب طرف ته، د عرب شمال مغرب طرف ته دغه خلکو د قوم سمود ابود شولو، یعنی یوې دغ طرف ته دغو دغ طرف ته دغه خلکو ابود شولو. نو چې کوم ځای کې دغو ابود شولو دې ته وادي حجر نه یایي. قرآن مجید کیا وادي حجر په نامې باندې د دغو ذکر شوی ده. نو دا وادي حجر نه ونیسه مکې نه د خپله یوه علاقه ده وادي القرآن ورته یایي، دغه پرې دغه خلک ابود وو
تقریبا مورخینو لیکلي دي چې یو 1700 د دغو کلي او شهرونه دا مختلف ابود و، ډېره کټه آبادي وه، لکو آبادي وه د دغو خلکو، او ډېر متمدن او ډېر کاریګر خلک وو، انتهایي ذهین خلک وو. نو دا چې کوم دا په دغې خطې باندې ابود شولو، خو لکه څنګه قومونو ته چې کله عروج ملو شي نو بیا هغو کې مستي، عیاشي او لوفرتوب دغه شیونه په احکام کې عموما دا بیماری ورکې رچي. چنانچه دغو خلکو کې هم چې کوم دا کنه د قوم سمود کې دا بیماری پیدا شولې. چې کله پیدا شولې نو الله رب العزت په دغو کې یو کاس و چې صالح نمای وه. دا لکه څنګه نامای صالح و نو اندوره صالح معنا نیک وي، دو اندوره نیک و، ډېر پارسا او ډېر بزرګ سړی و. الله رب العزت دې ته نبوت ورکړلو چې ته د خپل قوم ته وایې د بت پرستي دا شرک او دا مستی دا یشي دا پرېږدئ، د الله عبادت شروع کړي. چنانچه چې کله دغو ته هغه وکړلو، دعوت ورته ورکړلو، نو دغو همغه قوم عاد او قوم نوح چې کوم جوابونه خپل پیغمبر ته ورکړي وو، دغو همغه خبرې ورته وکړلې. دا څه فضول خبرې د موږ ته شروع کړلې، زموږ پلرونو نیکونو دغو بتانو ته عبادتونه کړي، ته ورکې نه وروتې او دا او دا کنه. بهرحال حضرت صالح علیه السلام بار بار دغو ته دعوت ورکولو، نو اخري کې دغو خپلو منځو کې مصلحت وکړو چې یاره د سمود د صالح علیه السلام داسې کرور کینی ده، یو داسې ډیمانډ به ونه وکړو، یوه داسې مطالبه به وکړو چې دی پوره کوی نه شي. نو هغو راګرد شولو، چې راګرد شولو صالح علیه السلام ته دا ډیمانډ مخته کېږدولو چې داسې چل ده چې ته اوس مونږ نه پرېږدئ، خامخا مونږ ته یې یاره تاسو دا بتان پرېږدئ، ټیک ته مونږ بتان پرېږدو، تو خبره مونږ منو، خو ته به داسې وکړې چې مونږ ته به یوه معجزه ښایي، بیا به مونږ ومنو چې دی تو والا خدای چې کوم څه یې هغه رښتیا دي. او هغه معجزه به دا وي چې د مخامخ غره کې یو لوی چټان ده، دا لیدای دي شي، دا چې کومه د تابع ده د چټان ده، نو تاسو به چې کوم دا کنه تو داسې وکړئ چې دغه چټان نه موږ ته یوه وښه راوباسه چې موږ په خپلو سترګو وکسو، او هغه وښه داسې وښه وي چې هغه د لاسو میاشتو بلور به وي، او چې څنګه هغه وښه د چټان نه راوځي بیا بچا یې راوځي. بس موږ کله په سترګو وکسو چې دا کور ته وکړو، نو بس موږ په تو ایمان راوړو. نو حضرت صالح علیه السلام یې چې نفلونه وکړلو، الله ته یې سوال وکړلو چې یا رب العزت ته خو څه ګرانه خبره نه ده، نو یا الله دغو دغه خبره. نو حضرت صالح علیه السلام یا دغو ختم نه وکړي چې هغه چټان چې کوم دا کنه هغه په ډډېدلې شول، لکه څنګه یوه بلور به هغو مخه هغه چې کله بلربېږي نو خېټه ورو په ورو ډډېږي، نو دا نه منه هغه چټان ورو په ورو په ډډېدلو شو ډډېدلو شو ډډېدلو شو، تب شو څه وښه ونه راووتله. چې راووتله نو هغه پوره وښه وه او بلور به وه، او آنن فانن کې چې کوم د بچا یې راوړل. چې بچا یې راوړلو نو حضرت صالح علیه السلام خپل قوم ته دا ویلو چې هذه ناقة الله لکم آیة فذروها تأکل فی ارض الله. دا وښه خو تاسو غوښتله، خو اوس چې کوم دا ناقة الله ده، دا د الله وښه ده. نو لکه څنګه بیت الله شریف ته بیت الله نه د هغه د عظمت واجب نه بیت الله د الله کور نه وتلی شي، همداسې دا وښې ته الله رب العزت د هغه د عظمت په واجب قرآن کې ناقة الله نه ویلی شي، د الله وښه ده. نو بهرحال ورته ویې فرمایلو چې بس داسې به کوئ چې دغې وښې ته ولا تمسوها بسوء، څه ونه یئ، تکلیف ورته ونه رسئ. اوس داسې وشو چې دا چې کومې علاقې کې دا کور شوه ده، په هغې علاقې کې د اوبو لږ کمای و، نو هغه ځای کې یوه چینه وه، بس همغې چینې باندې د ټولو خلکو دارومدار و، هغوی به وزو مزو تاندې نه اوبه ورکولې، کور و ګړي مړي بیا ونه ډکولو. دغه وښه چې کوم دا که نه دوی به داره ډېره اوبه څکله، چې یو مخې به چې چینې ته ودرېدی نو بیا به روغه چینه څه وچه نه وه کړې، وره به نه هغه کېده. خیر هغو ته مسله جوړه شوه چې یاره دا خو چې کوم دا که نه مو پوتې مو وزې همداسې نورې پوتې شي او د ټولې اوبه وڅکي. نو حضرت صالح علیه السلام ورته وفرمایلو چې داسې به کوئ چې دا اوبه چې کوم دي یوه ورځه به دا وښه څکي، یوه ورځه به تاسو وضو ته ورکوئ او کورونو ته به وړئ. نو چې کومه ورځه د تاسو د وضو وي د څه شي وي، هغې ورځې چې کوم دا که نه تاسو ځانو ته لوښي موښي ډکوئ، چې دویمې ورځې تاسو دا د اوبو ضرورت وي نه. چنانچه همداسې وشولو چې وشولو، نو دغه وښې به چې کومې ورځې وه نو هغې ورځې بیا دوی اوبه ټوله وڅکله، خو شودې به دوره ویر کړي چې خلکو به کورو ته په ګړیو ګړیو ونه وړلې. چونکې دا قومي یوه وښه وه، هر سړي ورکې هغه وه حصه وه،
نو ممانعات نه و چون وړلای بس شودي یو ور د هغه ته ونی ولای لوخه ونی ولای بس وناله شل وچل مچدل نو نو بهر الله رب العزت دغه سلسله او تا کوله اخیری دغه تانګ شول چې را تاسو او مصیبات وو وختل چنانچه څوک اسونو ته برابر شو هغه چونکه مخکې آیات کې روان ده تفصیل به ان شاء الله مخکې یایو خو دوره داس هغه کسانو هغه وخه ماکا بیا الله رب العزت ور باندې عذاب رو ورسلو ډیر سخت نو هغه قوم سمودي هلو کړلو ا دغه عذاب تفصیل او دغه تفصیل مخکې چونکه آیات کې روان ده نو هغه به مخکې یایو خو بهرحال دا کوم قوم دا اوسا دا دومره کریګار قوم وو چې دغه الله رب العزت ګور دي چې فرمایلی دي څه تاسو کوم دا کنه تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا غرونه تاسو کورونه جوړوي او پستیز مکه کې محلات جوړوي چنانچه دغه میدانی علاقو کې پاتې کیدو او غرونو کې نو غار به کوم دا کنه رو غار به اگر وې سور کړلو هغه به دوره رو غار به د کټینګ وکړل سیډونو نو اوري دیلینا چنانچه اوسا یوټیوب باندې آی ډی ډېر ویډیو نشته دي او چې څوک سعودیا ته لوړ دي دا مدینې نه تقریبا 360 کیلومتر وړي چې کوم دا کنه هغه د مدائن صالح په نامې باندې اوسا دغه شای موجود ده دغه روح مکمل شهر ده مخ چې کوم دا کنه غرونه دي او هغه کې دي دغه هغه کې هغه پیټرا وته یي انګريزانو ته پیټرا نه یي نو داغه چې کوم پیټرا ولا علاقہ ده دغه مدائن صالح کوم وطن ده لوی لوی محلات ورکی دي حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څکله غزوه تبوک ته تشریف لالو دي سره نږدې چې کوم دا یو شهر ده العلا نه مایدا نن سبو خلک چې ورسي نو العلا ته لوړ شي د العلا سره 22 کیلومتر فاصله باندې ده مدینې نه 360 کیلومتر ده حضور اکرم صلی الله علیه وسلم څکله غزوه تبوک ته تشریف لالو نو غزوه تبوک چې شام په بونډري باندې دا غزوه وا نو داغه بونډري 700 کیلومتر د مدینه منورې نه نو پیغمبر اسلام څخه کله تلونو لیاره کې د مدائن صالح روغل نو څخه کله صحابه کرامو دا ولیدل نو صحابه کرام ورنو وتل او اننه سیال سپټا ورکی کوله غیلی دلو نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیا هغه کې صحابه کرام را جمع کړلو او بیا وته وا خطبه ویر کړه او ورته دای و فرمایلو تاسو چې کوم دا کنه لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا انفسهم هغه خلکو کورونو ته تاسو ما ورنوځئ چې کوم خلکو په خپل ځنونو باندې ظلم کړو او دغه په نتیجه کې هغه باندې عذاب راغلل کله چې کورونو ته خو مخه نوځي نو بیا په شړو نوځي د عبرت دی پاره نوځي د سیال سپټي دی پاره نن ما نوځي چنانچه حضور اکرم صلی الله علیه وسلم بیا د اغ زوی نشندهی ته وکړه چې کوم ځای کې به صالح علیه السلام د وخي او بس کلی نو اغ کوی نشندهی ته وکړه دغه ځکه وخي او بو اسکلی نو صاحب کرام زته نجمعین هغه ځای نه بیا ځانو سره وبره وخستلی بل کوی هغه کوی نه به یو بلاو هغه کوی دی د نور قوم خلکو به هغه نه او بس د کولې وخت ضرورت نو پیغمبر علیه السلام و فرمایلو چې دغه نه وبو ونسکه او ته چونه رډا کی کړی دی هغه یا تالی کې یا وخونو ته ویر کې نو بهرحال هغه دوی کې یی څه یو هغه څه کوم دا کنه یو مغربي مفکر انسایکلوپیډیا برټانیکا کې لیکلی دي یو مغربي مفکر څه کوم د دې ځای ته لوړ وو هغه یی څه مو هغه شګاف هغه چودون ولې د کوم ځای نه هغه وخه راوتلی و نو هغه یې څه تقریبا 60 فوټ چوڑه څه کوم دا کنه شګاف تا او چودون دا څه کوم ځای نه دغه وخه راوتلی و او څه کوم ځای باندې دغه وخه راتلا نو هغه ته فج الناقه نه یی پیغمبر علیه السلام دی هغه نشندهیه صحابه کرام ته کړی و صحابه خو په دې ځای باندې په دغه لیاري باندې راتلا دې ځای کې بیا وبس کالي نو بهرحال داغه الله رب العزت دغه ته داسې یو فن ور کړو سو اوسه مغربي ماهرین چې کوم دا بقاعده اقوام متحده چې کوم دي آثار قدیمه ولا محکمه ده هغه محکمه دي ته د آثار قدیمه د اقوام متحده خپل ماهرین دي هغه ټول دنیا کې ګرځي نو هغه بیا څه کله دی وشي تصدیق وشي چې دا وکی سره د جنډنې زمانه شاید آثار دي بیا هغه ته مغه سټیټس ویر کی او بقاعده هغه ته فند جاری کوي چې د دې تاسو حفاظت کوي او د دې کوم مرمت کوي هغه چونکه وخت ور باندې تیریږي شاید رنګيږي نو هغه ته بقاعده اقوام متحده هغه اداري طرف نه فندینګ کیږي نو دا غیا هغه آثار قدیمه کې ډیکلیئر کړی دا د اقوام متحده هغه اداري چنانچه عربي اوسه ډیر حفاظت کوي او دنیا او خلک اوس خو بس عبرت ولا خبرې لوړلې خلکو ته سیال سپټو تر چی او د تصویر کوشي او څه کنه نو هغه ته نه
څه ورنو چې اننه هغو کې ډېرې داسې دي څه دغو غرونو نه قبرونه جوړ کړي هغه ته چې کله اننه ورنوځي مو یو کاس ویډیو لیدله یو د هندوستانای ده هغه بې راغله او د اننه یونه ویډیو کړې ده نو غره ته اننه څه ورنوتله ده نو اننه ورکې ځای په ځای قبرونه نو هغه ویلو چې دا ګوره دغه مطلب مردګانو ښخولې دپاره دغه دا لوی لوی غرونه یې سره هغه ژورول بهرحال الله رب العزت فرمایي چې واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا تاسو هغه وخت یاد کړئ چې الله رب العزت تاسو د قوم عاد په ځای کړلی نو دې ځای کې مفسرین لیکلي چې قوم عاد په ځای ځایوالي مطلب دا نه ده چې هغه ځای کې ځای شو هغه چونکې یو سایډ ته مغربي سایډ کې نو مشرقي سایډ کې دغه څوک دا کنه مغربي سایډ ته لوړل هغه وطن یې پرېږدولو او بل ځای کې د عرب مغربي سایډ کې دغه خلک بیا ابود شول نو بهرحال دغه څوک د کورونه جوړولو محلات به جوړولو فذكروا آلاء الله رب العزت ورته فرمایي چې د الله نعمتونه یاد کړئ دغه کې مفسرین لیکلي دي تفسیر قرطبي کې لیکلي دي چې ګوره الله رب العزت دغه ته دایلی دي چې تاسو د الله نعمتونه یاد کړئ اوس د الله نعمتونه څه شو د الله نعمتونه دا اوس دغه ته ډېر لوی غاړ محلات ورکړي نو دینه دا معلومه شوه چې دا لوی محل او ښه بنګله جوړول دا څه بده خبره نه ده دا د الله نعمت ده دا څه ممنوع نه ده څه ګناه خبره نه ده دا بېله خبره ده چې پیغمبر علیه السلام لکه د مزاج دا شی و چې پیغمبر علیه السلام دې طرف ته توجه نه ورکوله چې دا انسان بیا غافل کړي نوره مجموعي طور باندې جایز ده دا نه څه ناجایز ده خو دغه ده څه کا سړی دغو شیونو کې ځان مشغول نه کړي نو ښه خبره ده خو که چوکې جوړوي نو ته ورته هغه نه نشي یلی چې یاره دا ناجایز دا واخر ده الحمدلله